أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سورة یوسف 93 نمبر آیت. دی 93 نمبر آیت کی د یوسف علیہ السلام رونو را واپس کېدل، کنعان ته راتلل او د یوسف علیہ السلام کمیس یعقوب علیہ السلام ته رالیږل چې دغه په سترګو باندې واچولی شي، د هغې سترګې بینا شي، صحیح شي. او بیا د یعقوب علیہ السلام د مخکې نه اندازه لګېدل چې یوسف علیہ السلام بي چېرته کې دغه د وجود بي موجود دی، یعنې یوسف علیہ السلام په دې علاقه کې چېرته کې دی. حالانکه کنعان او مصر ډېر لري او دا د معجزې او ښکاره واضح ثبوت دی، نو دغې واقع ذکر دا به دلته کې بیانېږي. الله تعالی وایي یوسف علیه السلام ورته وویل چې اذهبوا تاسې ویسئ بقمیصي کمیس زما هذا چې دا دی، فالقوه نو دا وغورځوئ علی وجه ابي په مخ د پلار زما، یأتي نو هغه به م راشي ما ته بصیرا لیدونکي، سترګې به کار کوي زما خوا ته به راشي. واتونی ما ته راولئ باهلکم د کور خلک اجمعین ټول، دا ما ته راولئ. اوله خبره د دې کمیس باره کې ده چې د کمیس څنګه کمیس چې دې سره نظر ټیک کېدو. دې باره کې لوی مفسرین چې کوم دي، امام مجاهد رحمه الله او دغه شانته کې امام قتاده رحمه الله غوی ذکر کړی دي تفسیر قرطبي چې اصل کې دا کمیس جنتی کمیس کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام ورته غورځولی کېدو، په هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام نه نمرود کمیس لرې کړو، لغړې ورګزار کړو، او په دغه ټیم کې جبرائیل علیه السلام دغه کمیس چې کوم دی جنت نه راورساو، ابراهیم علیه السلام ته حواله کړ، ابراهیم علیه السلام واغوست. بیا د ابراهیم علیه السلام نه وروسته دا کمیس اسحاق علیه السلام ته پاتې شو. اسحاق علیه السلام چې کله وفات شو نو دا یعقوب علیه السلام ته پاتې شو. د یعقوب علیه السلام په زمانه کې کله یعقوب علیه السلام ضعیفه شو او بیا یوسف علیه السلام پیدا شو، نو دا کمیس راواغسته په یوه ناشنا طریقه باندې رامات کو او د یوسف علیه السلام په غاړه کې واچو د برکت لپاره، چې په دې باندې نظر کار نه کوي او عام کوم برکات چې د پیغمبرانو دي چې هغه د هغې د وجې نه د فایده حاصله شي. بیا چې کله دې کوهي ته غورځولی کېدل، نه کوهي ته د غورځولو په دوران کې کوم کمیس چې دا اغوستلی نو هغه د روڼو ویست، دې دپاره چې په اینو باندې سور کې پلار لی ویسي غدارۍ دوکې دپاره، نو کمیس یې د لرې کړو همداسې ورګزار کوهي ته. څنګه چې دې ورګزار کړم جبرائیل السلام راغی د غاړې نه د کمیس راویسته او کولاغې او ور ویغونده. په دغه طریقه باندې دا کمیس جنتي کمیس و او د ابراهیم علیه السلام د سلسلې نه روانو، آخره کې یوسف علیه السلام له په لاس باندې ورغی. نو دا چونکې جنتي و نو په دې کې خپل کمال برکت الله تعالی داسې ښودی چې دې سره په نظر ټیک کېدو هم ته ور. د ځینې علماو رای دا ده چې د عام کمیس خو الله تعالی د وحي په ذریعه باندې یوسف علیه السلام ته ښودلي وه چې دا کمیس دې ویسي په سترګو دې واچوي دا به ټیک شي. او یو چا پکې دا قول هم ذکر کړی دی چې یوسف علیه السلام د وجود شکل رنګ خود به خود جنتي شکل و، د هغه د وجود څخه چې کوم کمیس ټچ شي هغه په خپله برکتي و، چې کومې بیمارۍ له به تا استعمالوم نو هغې دپاره به هغه علاج جوړېدو. لیکن دا اولنی قول دا مضبوط قول دی، دا لوی مفسرین نقل کړی دی، اگر چې به دې باندې ځینې خلکو رد کړی دی چې دا کمیس د ابراهیم علیه السلام نقل کېدل وایي په روایت صحیح سند سره ثابت نه دي، لیکن تاسو ته ما حوالې درکړلې چې د لویو مفسرینو دغه شان کې دا نقل دی. بیا دا ده چې د کمیس چا ویو، یوسف علیه السلام خو دومره وویل د کمیس ویسئ، وروڼو ته یې ویل د کمیس ویسئ او د پلار په سترګو باندې واچوئ، لیکن اخوا پکې څه بحث نشته چې چا ویوړ. قرآن دومره ذکر کړي دی چې بس یو زیری وړونکي کس ویوړ او د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې واچو. لیکن امام قرطبي رحمه الله کې یو بل قول نقل کړی دی او دی وایي چې دا کمیس یهودا راوړی. یهودا په دې وروڼو کې دا کم لس وروڼه چې د یوسف علیه السلام مېرني دي په دې کې دا مشر او دا یهودا وویل په دغه ټیم کې کله چې یوسف علیه السلام کمیس راواغسته ویل چې دا ورسره ویسئ، نو یهودا راپاڅېده ویل لا ما الله کې زه وړم، ویل زه ځکه وړم چې مخکې ما یو جرم بل کړی دی، بل شان جرم مې کړی دی. د یوسف علیه السلام کوهي ته غورځول په دوران کې چې کمیس ما ویستو او په یونو باندې مې سور کړو او پلار له مې راوړ چې هغه شر مخ وړلی دی کمیس دی،
دا جرم ما په خپل لاس باندې کړی دی. اوس چې د یوسف علیه السلام کمیس زه ویسم او پلار په سترګو باندې ور واچوم نو کم از کم دا مخکینی جرم کفاره بشي، مخکینی جرم به لږ راکم شي په دې طریقه باندې. نو دغه واقع نه معلومیږي دا چې د کمیس یهودا راوړی و. یوسف علیه السلام ورته وویل چې فالقوه دا وغورځوئ علی وجه ابي په مخ د پلار زما باندې یأتي هغه به راشي ماته مصر ته به راشي بصیرا لیدونکي وأتوني او راولئ ماته باهلکم د کور خلق اجمعین ټول. دې ځای کې یو سوال دی چې ګوره د یوسف علیه السلام رونه خو په خپله باندې ټول لاړو مصر ته ورسېدو، یهودا دلته کې پاتې شو، بنیامین پاتې شو او باقي 9 کسان کور ته راغله بیرته. نو دوی خو تلل راغله، دا خو خطرناکه خبره نه وه. د درېیم ځل ده چې لاړل او بیرته راواپس شو. اصل کې په کار داسې و چې یوسف علیه السلام د پلار ذکر کړی وی چې پلار دې راشي یا زه په خپله باندې د پلار خواله ځم، داسې په کار و. نو مفسرین د هغې جواب دا کړی دی چې د یوسف علیه السلام راتګ کنعان ته ممکن خو ځکه نه و چې یوسف علیه السلام په غټه ذمهوارۍ باندې لګېدلی دی په مصر کې او د غونډ مصر حکمران دی، بادشاه دی. هلته د وسایلو ښه ډېر زیات کثرت دی. اوس چې د مصر پرېږدي او راځي نه ته به ډیوټي څوک سنبالوي؟ ښکاره خبره ده چې نقصان به جوړېږي، بادشاه دی. دویم دا په کنعان کې قات دی، سخت قات. هلته چې دی د هغه ځای نه روانېږي او کنعان ته راځي نو داسې مناسبه هم نه معلومېږي. ښه خبره دا ده چې د کنعان خلک چې کوم دی د یوسف علیه السلام خاندان دا لاړ شي مصر ته. په مصر کې سهولیات دي، هر سره ډېر تېر دي، قات نشته دی، د سهولیاتو څخه نه دی. نو مناسب دا و چې دا خلک لاړ شي، د یوسف علیه السلام خاندان لاړ شي مصر ته. او په دې کې مقصودی چې کوم دی د یوسف علیه السلام پلار او مور دی چې هغه دې راشي، وروڼو څخه ملاقاتونه بیا کېدل. لیکن تفسیر معلم القرآن وایي چې اصل کې دا خبره کوي چې پلار ما ته راولئ دا ادب خلاف دی او دا پلار ادب نه دی چې سړی پلار ما ته راولئ، دا ټیک جمله نه ده. نو نو یوسف علیه السلام داسې وویل چې زما خاندان ما ته راولئ. نو چې خاندان روان شي د یوسف علیه السلام پکې نظر د یعقوب علیه السلام نظر ټیک شوی، خو په خپله ورسره راځي، خامخا به راځي. نو پلار بې ازم راځي خو خبره ډېر د ادب نه ډکه وکړه. نو ویل دې نه یو بله جمله هم معلومه شوه عامه اصطلاحاتو کې چونکې د پلار ادب خامخا پکار دی، احترام ضروري دی د مور او پلار. نو وایي که سړی داسې وکړي چې او چا نه تپوس وکړي چې یاره تاسو د پلار سره یو ځای یې که جدا یې، نو د پلار له مناسب د زوی له مناسب دا داسې ووایي چې زه د پلار سره یو ځای یم، داسې ووایي که اوس یو ځای هغه ټیم کې. او داسې دې نه وایي چې یاره مور او پلار زما سره دي، دا لږ معقولیتوب دی، دا د ادب خلاف دی. ادب به دې کې دی چې وایي ته ووایې چې زه د هغوی سره یم، نو دا به ادب شي. هغوی اصل مقرر کړي، اذان عارضي مقرر کړي. نو دې ځای کې یوسف علیه السلام د الفاظ نشي ویلی چې پلار ما ته راولئ، زما د کور خلک ما ته راولئ، نور الفاظو کې اګر چې په کار هم دغه پلار دی، پلار راوصل په کار دی مصر ته. دا دغه چې کوم دی وضاحت د تفسیر معرف القرآن دی. نو په دې وجه د اهل ذکر یو وکړو، د پلار ذکر یې ونه کړو. قافله روانه شوله د مصر نه، الله ولما هرکله پس ولتی العیر چې را جدا شوه قافله، دغه ذکر نه قافله را جدا شوه، را روانه شوه، کنعان ته را روانه شوه. او دا د مصر په حدودو کې روان دي، مصر نه وتلی نه دي، کنعان خو لا ډېر لرې دی. قال ابوهم نو ویل پلار د دوی یعقوب علیه السلام ویل انی لاجدو یقینا زمونم یعنی محسوسوم ریح یوسف خوشبویی د یوسف علیه السلام. ویل یوسف علیه السلام خوشبویی په ما باندې راغله او حالانکه دا فاصله خو ډېره زیاته وه. لولا ان تفندون که تاسې ما بېوقوف نه ګڼئ. خوا کې چې کوم خلک ناست د خدمت لپاره، یعقوب علیه السلام ډېر ضعیفه شوی و، سترګو نظر یې ختم شوی و. نو خپلوان یاران دوستان یې خواته ناست و د خدمت دپاره، د خبرو اترو دپاره، تسلۍ دپاره. د ناس مجلس او محفل والا ته یې وویل چې که تاسې ما بېوقوف نه ګڼئ او تاسو خیال دا نه وي چې کنیا سپینګیری شوی دی، کمزوری شوی دی، دماغ یې کار پرېښی دی، هسې بس وهم اخیستی دی چې یوسف علیه السلام خوشبویي را باندې راغله او بدګماني را باندې نه کوئ. نو ګورې ما ته د یوسف علیه السلام د خوشبویي اندازه ولګېده. قارون د مجلس والا وویل دغه زامن خو دا ټیم کې نشته، هغه مصر کې دي، قافله کې روان دي، خو د ناس کم محفل کې چې کوم خلک ناست دي هغوی ورته وویل تالله قسم په الله انک یقینا ته لفی ضلالک القدیم په خطایي مخکینی کې پروت دی. پخوا نه به دا خبرې کولې چې زما زوی دی ژوندی دی را پیدا کېږي، هغه خبرې صریح ښکاره تېر شو وسیب کې بدې عمر کې هم کې او لا پکې دې حد ته در راورسوله چې ګنې خوشبویي را باندې راغله. نو معلومیږي دا چې تا من اسې وهم غالب شوی، دا خبرې د کېدو نه، دا ممکن خبرې نه دي. فلما پس هر کله ان جاء البشیر چې راغی زیری ورکوونکی، کم کس ته چې کمیس حواله شي هلته به لاړ شي، یعقوب علیه السلام به خبر کړي چې یوسف علیه السلام ژوندی دی، یهودا یې په خوا کې دی
او بنیامین هم په خوا کې ناست دی، روغ رمټ د مصر حکمران دی، او دا پیغام به ویسي او کمیس به ورسره ویسي، اول به پرې مخ باندې ور واچوي چې تا ویني، د هغې نه بعد به ورسره خبرې وکړي او دا قصې به ورته وکړي. نو هر کله چې راغی زیری ورکوونکی کس، او زیری ورکوونکی څوک مخکې موږ ویل د تفسیر قرطبي حواله موږ ورکړله چې دا کس یهودا په خپله باندې و، او یهودا فرمایش کړی چې کمیس زه وړم، مخکې ما نه دروغ کمیس پیش کړی دی او ډېره غداري مې د پلار سره کړې ده، نافرماني مې کړې ده، اوس د هغې کفاره جوړو منو د کمیس په زه بیسم، د خوشخبري به زه ورکړم. نو هر کله چې راغی زیری ورکوونکی کس القاه نو ویې غورځاو د کمیس علی وجهه په مخ د پلار خپل باندې، یعقوب علیه السلام په مخ باندې کمیس ور واچو. فرتد بصیرا نو وګرځېد د یعقوب علیه السلام لیدونکی، نظر یې کار شروع او بیا نظر په ځای شو، بحال شو. نو دا تاریخ آیاتونه دی وضاحت دی چې یاره د یعقوب علیه السلام نظر په دې زمانه کې ختم شوی او چا چې لیکل چې نو دغه بیخي په خطا باندې د یعقوب علیه السلام نظر ټیک شو د ټیم کې. قال یعقوب علیه السلام ویل الم اقول لكم ای ما تاسو ته نو ویل، خپل ملګرو ته ویل کوم کسان جو سره ناست، انی اعلم یقینا زه پوهېږم من الله د الله طرف نه ما په هغه سمان لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ، ما ته داسې علم شته تاسو پې نه پوهېږئ. هغه علم دا ده چې یوسف علیه السلام ژوندی دی، پیغمبر کېږي به، لوی منصب به الله تعالی ورکوي او دا ټول وروڼه به ورته بېرته محتاجېږي او د هغه ماتحت کېږي به. دا علم ما ته د مخکې نه و، لیکن تاسو ته د دې خبرو علم نه و چې داسې به کېږي. مفسرینو لیکلي دی چې کله یهودا راغی او کمیس یې د په مخ باندې ور واچو او زر یې ورته ورکړو، نو یعقوب علیه السلام دې تپوس وکړو چې یوسف علیه السلام په څه حال کې دی. نو ده ورته وویل چې هغه خو د مصر بادشاه دی. یعقوب علیه السلام ورته وویل زه د بادشاهي تپوس نه کوم، زه د هغه د ایمان او د عمل تپوس کوم چې ایمان او عمل په کم مقدار باندې دی. نو یهودا ورته وویل چې انتهایی پاکدامنه اخلاقي او دیندار انسان دی. تفسیر قرطبي وایي چې دغه تاریخي واقعې نه معلومیږي چې د نیکانو خلکو د پیغمبرانو او د بزرګانو زیات نظر پر روحانیاتو باندې چې د انسان دین او ایمان څنګه دی، اهم څیز دا دی. پاتې شو دنیا نه، دنیا دومره اهم او ضروري نه ده، نو که دا ناقصه تېره شي نو هم تېره دي شي. اصل د نیکانو خلکو پیشه ده، غربت او د اسبابو کمې د نیکانو خلکو عام میراث دی، د پیغمبرانو نه روان دی. وایي دا دومره اهمه خبره نه ده، خو اهمه خبره دا ده چې دین او ایمان یې څنګه دی. وایي ځکه چې کله انسان د ایمان نه ډکي، ایماندار سړی که د ولږې نه مړ شي نو هم کامیاب سړی دی، او چې کله سړی د ایمان نه خلاصي نو که د سرو زرو ډېري د پاسه مړ شي نو هم تباه او برباد. د عقلمندۍ تقاضا ده. نو یعقوب علیه السلام ورته ویل ما ته د حکومت او د عهدو خبرې مه کوه، خو ما ته د ایمان د اخلاقو او د کردار خبره وکړه چې څنګه دی. نو یهودا ورته تعریف وکړه چې ډېر نیک انسان دی. بیا د هغې نه وروسته یعقوب علیه السلام کوشش کاو چې یهودا له څه زیری هم ورکړي. دا واقع تفسیر معلم قرآن نقل کړې ده په مستندو حوالو سره، لیکن په دې ټیم کې د یعقوب علیه السلام سره هېڅ شی نه و چې ورکړی وي. نو د دې نه وروسته د یهودا نه باقاعده معذرت وغوښته چې بس ما سره څه شی شته نه کوي، ما به خامخا به زیر کې درکړی وي. نو تفسیر قرطبي وایي چې د دې نه معلومېږي دا چې خبر راوړو زر ورکول دا پیغمبرانو سنت دي چې د چا سره یاله. او دې باره کې د کعب ابن مالک رضی الله عنه واقعه هم مشهوره ده. کعب ابن مالک چې کله د تبوک د جنګ نه پاتې شو او شرعي حکم راغی، آسماني حکم چې د سره بایکاټ اعلان کړي، هېڅوک ورسره خبرې معاملات نه ساتئ، تر دې چې په کور کې به زنانه او ماشومان ورسره هم خبرې نه کوي. کعب ابن مالک سختو حالاتو سره مخامخ شو او د دنیا نه مکمل بیل شو. دی وایي کله به چې بازار ته رالم سلام به مې کوه، چا به جواب نه راکړ. خلکو د خبرې کولې، خلکو به شار راوګرځول، موږ څه به چا بحث نه کوو. او بالکل دا داسې وخت لکه چې قیامت راشي. نو وایي په دې کې تقریبا چې 50 ورځې وروسته د کعب ابن مالک توبه قبوله شوله او آسماني وحي په ذریعه باندې د قرآن په آیاتونو سره نبي علیه السلام ته وښودلی شو چې دا کسان معاف شو. نو په دې کې کم کس چې لاړ او کعب ابن مالک ته یې خوشخبري ورکړه چې تا الله معاف کړی، او آیاتونه ورته وویل چې دا آیاتونه ستا باره کې نازل شو. کعب ابن مالک چې خوا دې خوا وکتل هېڅ شی ورسره نه و، زر زر خپلې جامې بدل کړې، زړې جامې واغوستلې او نوې جامې هغه کس ته په زیر کې ورکړې. د دې نه معلومېږي دا چې زر ورکول دا ټیک څیز دی او دا سنت دی. د دغې نه علاوه د خوشحالۍ په موقع کې داسې خوراک تیارول او په یارانو دوستانو باندې خوړل دا هم سنت دی. او دې موقع کې د عمر فاروق رضی الله عنه واقعه مشهوره ده. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قرآن زده کاوه سره د بقره زده کړله، نو په دې خوشحالۍ کې یو وښي حلال او دغه وښي په صحابه کرامو باندې وخوړ. دې نه معلومېږي دا چې دا هم سنت عمل دی، ټیک عمل دی. نو ځینې خلک
د ځان نه کوشش کوي چې بس بدعت په خوله راوختلي هر خبره باندې رد کوي چې دا بدعت دی چې په کومه خبره نه پوهېږي بدعت. نو خوشخبرۍ والا ته زیری ورکول، خوشحالۍ په موقع باندې خلکو باندې خوراک کول، دا ټول شرعي مسنون اعمال دي. دا بدعت نه دي، دا مسنون دي. سنت ته بدعت ویل دا غټ جرم دی، لویه ګناه ده. قارون دی ویل دی رونه یوسف علیه السلام چې کوم رونه دي دا 10 کسان دی ویل دی واپس رااله د مصر نه راورسېدو، یهودا ته مخکې دی، نور ورپسې دي، کمیس د یعقوب علیه السلام په مخ باندې ورواچو، دغه نظر کار شروع کو، ټول ځامن خپل ولیدو. نو چې کله ځامن ولید نو یعقوب علیه السلام ورته ویل چې تاسو ته مخکې ما ویلیو چې زه به داسې خبره باندې پوهېږم چې تاسو به پوهېږئ نه. دا آیات مخکې دا وینا مخکې یعقوب علیه السلام په بل ځای کې هم ذکر شوی وه. هغه وخت چې کله په دویم ځل باندې په دریم ځل باندې د خپل زامن یې مصر ته لېږل نو ورته ویل لاړ شي په تحسس ښه معلومات وکړي. یوسف علیه السلام یهودا بنیامین ټول وګورئ او ما ته د داسې خبرو علم شته چې ګورې تاسو ته نشته، لاړ شي کوشش شروع کړي. دې ځای کې چونکې هغوی خو رالو خبر یې راوړو نو یعقوب علیه السلام خپله خبره دوباره ورته ور یاده کړه چې ما ته داسې ویلي که تاسو یاد دي مخکې ته ما ویلي چې دوباره ما به دریم ځل ما لېږلی تاسو ته ما ویلي چې یاره زه به داسې خبرو پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ. هغې بحث مخکې مونږ وکړو چې کوم خبره باندې یعقوب علیه السلام پوهېده نو هغه دا وه چې د یوسف علیه السلام خوب ورته زده و او د هغې تعبیر لا رښتیا شوی نه و. نو یعقوب علیه السلام ته پته وه یو ته ورپسې راځي. قارون د زامنو یې ویل یا ابانا ای زموږ پلاره نستغفر لنا بخښنه وغواړه زموږ دپاره ذنوبنا زموږ د ګناهونو. اصل کې د زامنو مقصد دا و چې موږ ته معافي وکړي، لیکن په نورو الفاظو کې وویل چې د الله نه راله بخښنه وغواړه، ځکه چې کوم کس ستا دپاره بخښنه وغواړي د الله نه نو اول خو به ته معاف کړی د خپل طرفه نو ځکه به د الله نه بخښنه غواړي چې هغه ته سړي به ته معاف کړی نه په خپله ته غوسه دی نو د الله نه معافي دله څوک غواړي چرته هم دله نه غواړي څوک هم دله نه غواړي. تفسیر باندې په قرآن وایي چې د دې وروڼو مقصد یې دا و د یوسف علیه السلام د وروڼو چې د پلار نه بخښنه وغوښتله چې موږ معاف څنګه معاف کړه څه چرې کړی دی. ګوره 40 کاله چې یعقوب علیه السلام رنځېدو کړی دی او په مخ باندې اوښکې بهېدلې نظر یې ختم شو. دا د چا د لاسه د زامنو د لاسه که نو چې دوی د زوی بوتو او کوی ته ورګزار کړو او د هغې نه بعد په قافله باندې خرڅ کړو او دروغو کمیس یې راوړ دا بهینو سور شوی دی شرمه خوړلی دی او د هغې نه وروسته چې کوم دی د بنیامین سره بده رویه او د یوسف علیه السلام سره د مخکې نه بده رویه دا ټول یعقوب علیه السلام لیدلي وه. نو دا ټولې سختې چې په ده باندې تېرېدلې د دوی ته لاس تېرې دی نو چې د چا د لاس ته په عذاب شي او دومره زیات کړاو تېر کړي دا مجرمان نه دا بس ذمہوار نه نو دا ښکاره د یعقوب علیه السلام ذمہوار او یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر دی د دوی پلار د څومره حق دی او مسلماني ایمان له په خپل ځای باندې دی او د هغې د باوجود دوی د هغه د کړېدلو سبب جوړ شو. نو زامنو ته پته وه چې زموږ د راسه دا ډېر کړېدلی دی موږ یې سخت ذمہوار یو انتهایي ذمہوار یو او چې دې موږ معاف نه کړي د الله تعالی بخښنه خواړو شته نه ځکه چې د حقوق العباد د ټولو نه وړاندې دي. الله خپل حق معاف کوي خو د انسانانو حق نه معاف کوي. نو وروڼو یې په ډېر په احترام سره وویل چې موږ دپاره د الله نه بخښنه وغواړه اول هم ته معاف کړه بیا د الله نه زموږ دپاره بخښنه وغواړه. انا كنا خاطئین یقینا موږ خطاکارو دا ټول جرمونه من کړي دي د یوسف علیه السلام موږ وره کړي دي دا کارونه من کړي دي. قال یعقوب علیه السلام وویل سوف استغفر لكم زر د جزا بخښنه وغواړم ستاسو دپاره ربي د خپل رب. یعقوب علیه السلام ورسره وعده وکړه چې بخښنه به درله زه وغواړم خو اوس نه سوف زر ده چې وبیا غواړم یعنې پیل حال نه غواړم. دا وعده ورسره یعقوب علیه السلام ولې وکړله فوري دې معاف نه کړه او نه ورته الله تعالی نه بخښنه وغوښته نه په خپله معاف کړه او وعده یې ورسره وکړه. د دې قرآن او حدیثو کې صراحتا څه حکم نه دی راغلی دا ولي لیکن د احادیثو کې ځینې اشارې داسې موجودې دي چې د هغې جواب دلته کیدی شي. یوه اشاره دا ده چې تهجد په دوران چربان ټیم کې تهجد په دوران کې دعاګانې ښې قبلېږي. د یعقوب علیه السلام خیال دا و چې تهجد ته به راپاڅېږم د الله تعالی نه ور بخښنه وغواړم په اخلاص سره نو الله بیا معاف کړي ځکه جرم یې غټ دی نو دې ټایم کې که زه دعاګانې غواړم د دې به دومره خوند نه وي. او چربان ټیم چې کوم دی نو په حدیثو کې دی چې الله تعالی د خپل شان مطابق د نږدې اسمان ته راشي او اعلان وکړي چې څوک هم څه غواړي زه یې وله ورکوم چې شرط د دې معنی چې سوالي شرعي او جایز ناجایز سوالات نه او چې څوک سوال کوونکی شته دی زما نه وغواړي زه وله ورکړم چې الله تعالی دومره د سخاوت اعلان دغه ټیم کې کړی خامخا د خلکو سوالونه قبلوي. دا سوالونه قبلېدلو ټیم و یعقوب علیه السلام ورته وویل چې بس تاسو صبر وکړئ او زه د چربانک به راشي زه به پاڅېږم بیا به استغفار تاسو دپاره وغواړم. دا یو احتمال او د دغه حدیث نه تایید کیږي. دویم احتمال دا دی دا چې یعقوب علیه السلام خیال دا و چې دوی خو زما نه بخښنه غواړي او چې الله نه راله بخښنه وغواړه
لیکن دا کسان زمانه او د الله نه بغیر دا د یوسف علیه السلام ذمہوار دي. یوسف علیه السلام یو پیسو باندې خرڅ کړی رضوان سړی د الله پیغمبر مسلمان قافلې وړی دی او دومره زیات کړاوونه دردونه د چې هغې قصې مخکې تاسو واورېدلې. یوسف علیه السلام چې څومره د کړاو ډک ژوند تېر کړی دی درونو د راسه نه نو ټولو اول خو دا د یوسف علیه السلام ذمہوار دی. اوس دا خبر د دی وایي چې موږ یوسف علیه السلام معاف کړي وو دا به رښتیا یې که رښتیا باندې معاف کړي به یې که نه دي خو مخکې نه دروغ دغه شان کې ویلي دي بار یې خراب کړی دی کیدای شي که یوسف علیه السلام اړو معاف کړي نه وي. نو که دا یوسف علیه السلام نه معاف کړي نو زما بخښنه او د الله تعالی نه استغفار وغوښتل دا پیدا نه کوي، دا هېڅ کار نه کوي. اول به کار دی دا کسان لاړ شي یوسف علیه السلام خوا ته یوسف علیه السلام یې معاف کړي. نو د یعقوب علیه السلام خیال دا و تاسو صبر وکړئ موږ واپس روانېږو مصر ته ځو هلته به یوسف علیه السلام زه وینم دغه نه به تپوس وکړم چې ته معاف کړي دي که نه دي معاف کړي. که انتقام دې اخلي که انتقام دې اخلي هم ته حق لري که یې معاف کړي هم ته حق لري. د هغې نه بعد به خبره کېږي چې موږ د الله نه استغفار ووایو زه یې معاف کړم الله یې معاف کړي دا خبره به وروسته شي. نو د دې وجه نه یعقوب علیه السلام سره وعده وکړه چې بس نه چې کله یوسف علیه السلام سره مخامخ شو په هغه ټیم کې انه یقینا د الله هو الغفور الرحیم دا بخونکی او رحم کوونکی دی.